خار نظامپور په سیندونو کې د غیر ملکی چې بار ملکونو نه کم خلق دي مافیا ده هغه باقاعده نظامپور او د علاقو کې ډېرې واچولې دا ډېر خطرناک خبرم دی او دا د کرپشن په اجازت باندې چې د ټولو نه غټ کرپشن دا دی چې په امانت کې خیانت وکړي دا د ټولو نه غټ کرپشن دی او بیا هغه امانت چې هغه د 25 کروڑه عوامو حق دی دا د یو کرپشن چې څنګه تاسو په نظامپور کې د سونې مایننګ په غیر ملکی هم دلته کراله او غیر قانوني شی شروع کړی دی خو کلیام هغه هم شو غیر ملکی د دې انټي کرپشن ډے باندې چې انسداد رشوت ستانی مهم جاری نو په دې دوران کې په مختلفو دورانو په دفاترو کې د رشوت بازارونه ګرمو هم په دې ورځ باندې د دې نوخار د نظامپور په سیندونو کې د غیر ملکی چې بار ملکونو نه کم خلق دي مافیا ده هغه باقاعده نظامپور او د علاقو کې ډېرې واچولې دا ډېر خطرناک خبرم دی او دا د کرپشن په اجازت باندې چې هغه نوم ورتالم کرپشن پرمیشن نو د کرپشن پرمیشن په بنیاد باندې زما په دې نوخار کې نظامپور کې غیر ملکیان هم د سونې مایننګ هغه شروع کو نو تاسو سوچو کوي چې زمونږ ملک دا به ترقي څنګه کوي مونږ وایو چې مونږ به نن خبره کوو د ډېر حوالې سره او ډېر مسایل سیاست هغې باندې به خبره کوو خو چې دا حالت مو کتو نو مونږ به خبره کوو صرف او صرف په انټي کرپشن ډے باندې چې دلته کې زما انتظامیي او زما چې کوم متعلقه فورمونه دي او خلق دي ادارې دي هغې دې دپاره هغې دې طرف ته ډېر نظر نشته فرهاد صاحب وایي دا څه حل دی حالات ډېر خراب دي صدر صاحب شکریہ حالات ډېر خراب دي نن چې د انټي کرپشن ډے مناویږي نو یو طرف ته کرپشن ډے شروع ده دا د اوس نه ډېر مخکې نه نو زه خو د اریان په دې چې دا انټي کرپشن ډے په څه مناویږي چېرته دا په دغه ډے کې دا شی پیش شو چېرې منګه کرپشن 2% کم کو دا پکې چېرته مخې ته رال نشته او وی چې د ټولو نه غټ کرپشن دا دی چې په امانت کې خیانت وکړي دا د ټولو نه غټ کرپشن دی او بیا هغه امانت چې هغه د 25 کروڑه عوامو حق دی دا د یو کس نه دی لکه د نوخار عوام خو موږ اکثر یادو نو دا چې کوم امانت 20 کروڑه دی 40 کروڑه دا تقریبا دا آبادي دا د هغې ټولو حق دی خو کرپشن چې څنګه تاسو په نظامپور کې د سونې مایننګ په غیر ملکی هم دلته کراله او غیر قانوني شی شروع کړی دی خو کلیام هغې هم شو غیر ملکی دا ډېر افسوس او دا امني عامه دپاره هم خطرناکه ده دغه هم خطرناکه ده او هغې زمونږ سټیټ او دا زمونږ نظام دونه چیلنج کو هغې ته دا یو مطلب دا دی چې یو ډېر زه دې ته څه نوم ورکړم چېرې ډېر غلط نظام ورته ښکاري چې دا زما د ملک نظام ته ملک ته کنزل نه دي کنزل دي چې راځي ډایرکټ لګیا کېږي او خپله سونه دلته نه دلته نه وباسي او هغې به ځان سره وړي خپل ملک ته به چې هغه کولاو راتلی شي او دلته سونه رایستی شي زما په ملک کې نو دلته نه هلته وړی شي ستار څه وړی نو ما ته خو فایده نشته دا مر څه وړی شي ما هم ورسره وړی شي د دې نه علاوه چې کوم دی په محکمه تعلیم کې چې کوم کرپشن روان دی تاسو ته یقین وکړئ دا چرته د نوخار خبره اوس دی وخت کوو د نوخار په ډي او پی میل کې او په ډي او میل کې کرپشن روان دی کم نشو اسپیټالونو کې کرپشن روان دی کم نشو په وابډه کې کرپشن روان دی کم نشو دا ناسور دی دا ناسور ختمېدل پکار دی او دا یوازې زما او دا د دې د ستا ذمواري نه ده دا د هر سړي ذمواري ده مهرباني وکړئ دې میدان ته راشئ انټي کرپشن په نوخار کې دی او په یو کال کې دی ما ته خپله کارکردګي وښیي دی چېرته په یو اف آی آر چا باندې کړی دی چېرته له چا نه پیسې ریکور کړي دي دغه ځای کې د پبي اسپتال ایم ایس چې کوم سابقه و ډاکټر محمد خیاط 2 کروڑه روپۍ وړي دي او باقاعده پای کې پراپر اپلیکیشن شوی دی انټي کرپشن نه دی فاردي کرپشن دی پاردي کرپشن دی بالکل پاردي کرپشن دی دا نن چې کوم ډے مناو شوی دا صرف او صرف د انټي کرپشن دی زه شوی ما زما په دې ملک کې ټول څیزونه مونږ ته مصنوعي او خود ساخته ښکاري او مونږ یم دا چې هر کله ناکله وایم چې زه به نه لیونی کېږم ولې به نه لیونی کېږو څه وخت پس به دلته کې دا خلق هم چې دا حالت ګوري نو مخکې نه زمونږ قوم نفسیاتي مریض دی
انټي کرپشن ډېر خلک به صدر صاحب موږ ته نفسیاتي مریضان وي جی داسې کار دی دا د تاسو اوس دلته کې معذرت سره وایم چې دې کې که موږ دلته کې چرته دې پرده باندې شاته یو فلم ولګو تاسو یقین په خدای کې دا دنیا به ګوري او دا به روزانه صرف دغه ته ناست دی خو د دغه خلکو د فایدې خبره چې کې د دې 15 لکو د فایدې خبره مونږ کوو دې ته دا وایي چې دا کېږي دا کېږي دا کېږي او که طرف ته سوچ وکړو نو ځان لا دا لږ دغه داسې قسمه خبرې دي دا لږ وخت لري او دې کې بیا مونږ ته چیلنجز درپېښ دي مافیا زیات چیلنجز دي دونه مافیا د تاسو ته پته ده چې مختلف قسمه مسایل دي دا خبره وکړي وابده کې همغه شانتې کرپشن روان دی زما په هسپتال کې